السلام علیکم ټول عزتمنو قدرمنو کتونکو ته د سید نجیب طرف نه تاسو ته ډیر سلام می امید کوم چې تاسو به خو خدای نه د وګویم سوره دی مو کازم چیریټي فاونډیشن ډونر دی خدای مو په خپل حفظ امان کې لره عزتمن وډونو په موبایل سکرین باندې به تاسو مو سره دیو شهید مور ویډیو کسوي دا ویډیو یو ورته خپل ټول وډونو سره دوباره شیر کوم تاسو د ویډیو مو سوکسوي ندی حواله سره به تاسو سره کمپلیټ ډیټیل شیر کوم پلیز دمو ویډیو تاسو مو سره اخیری پوری وکسوي ارڅوي د ویډیو لګم مو سوکس جیوړو نو ویډیو به تاسو لیدلی وي اول خو خپل رحیم کریم خدای نه زه څومره شکر ادا کوم هغه کام دی هغه سره د خپل ټولو کورمیوالو غیرتمن وډونو زه څومره شکر ادا کوم هغه کام دی خدای تاسو ته اجر ورکړي خوشاله باد اوسئ دغه مور د پاره او خاص کر دغه معصوم بچی د پاره چوک مو سره ډونیشن کړی وي خدای تاسو ته اجر ورکړي نن د تاسو هغه ډونیشن واجنه دغه معصومي بچی شکر الحمدلله اپریشن بالکل خطرې کې سا او بهترینی طریقې سره وشولو مطلب 15-16 دن کوم جهد نه بعد هغه پرون کوم هغه مکور ته واستوله نن الحمدلله د مو وړا خور کوم دنن بالکل ټیک ټاک دی خو زه دغه ویډیو په ذریعه خپل ټولو کورمیوالو وروڼو ته یو میسج ورکوم نو پلیز دا ویډیو کوم د خامخا خپل ټولو مرګلو سره شیر کړئ اول خبره دا وروڼو چې د کازم چیریټي فاونډیشن جوړه د یتیمانو غریبانو مسکینانو خاص کر چې کوم دی د بیمارانو لپاره جوړه دی نو کازم چیریټي فاونډیشن د پالیسی دی چې کیش پیسې کوم دی د هیڅ ته نه ملوي اته ایلوت سکور دی چې څوره ته ډونیشن راغلی وي اته ډونیشن څو پورې اته ایلوج کمپلیټ نه وي شوی هغه ډونیشن مو پته لګیږي چې کله ته ایلوج کمپلیټ شو ته نه کومه پیسې پاتې شو هغه به مو بل مریض ته بل غریب ته ټرانسفر کوو نو وړونو داسې چال دی چې تاسو به خپله کس یو چې کور مې جنسۍ کې ډېر زیات غربات دی ورځې نه بلې ورځې ته تاسو به کس یو ډېر زیات بیماران دي نو موږ ته پکار دا دی چې موږ یو داسې پالیسي اختیار کړو موږ ته پکار دا دی موږ یو داسې کردار وکړو چې کردار واجې نه په کور مې جنسۍ کې بل یتیم غریب او بل بیمار پاتې نشي او دغه کیس په حواله سره زه تاسو څه خبرې شیر کوم او وړونو چې کله دا اول د مو چیک اپ ته راوستله دا وړه خور چې کله مو راوسته پېښور ته نو پېښور کې تاسو خپله ویډیو کې اورېدله چې د مور ویلي و چې ګردې خرابې دي نو الحمدلله هغه مکمل چې څومره ټیسټونه وو هغه مو وکړل نو ګردې چې کومې دي بالکل ټیک ټاک وې دې معدې کې چې کوم دی وړونو ډېر زیات انفیکشن و ډېره زیاته خرابه وه چې کله مثال ډاکټرانو هغه معاینه وکړله هغه ته مثال انډوسکوپي ورته وکړله تاسو په موبایل سکرین باندې ګسو چې کیمرې په ذریعې هغه معده چې کومه دی هغه چیک کړله نو چې کله معده وړونو چیک شوله دغه کې مثال اول خو سټارټینګ کې مو ته ډېره مسله ویلې چې دې خوراک کړی و نو 3-4 پیرې چې کومه دی انډوسکوپي ورته وکړله هغه خوراک نه ریمو شولو نو هغه نه بعد ډاکټرانو ته دا پاتې ولګی چې دې چې د کوم د خوراک نه دی هغه بالکل تانګه شوي دی چې معدې ته خوراک نه رسېږي د واجې نه جلکې ورځې نه بلې ورځې ته کمزوري ده د واجې نه جلکې ته مثال ورځې نه بل ورځې ته مشکلات زیاتېدلو نو وړونو چې کله مثال دا ټولو ټیسټونه بعد نو ډاکټر یوې نتیجې ته ورسېدلو دغه مطلب مور نه پلار نه پوښتنه وکړه سو یو د معصومي بچی د وړې بچی خو چې ته غلطۍ کې تیزاب نه وي چې کلي چې دې واجې نه معده چې کومه دی هغه مثال دومره زیات انفیکشن دی او دا مثال چې کومه خوراک نه لري دا مکمله بند شوي دی نو هغوی مثال ویلی چې نه داسې څه مسله نشته دی مو مثال بچی نه تیزاب چې کلي دي نه مثال داسې میډیسن خوړلي چې هغې واجې نه معدې ته دومره زیات تکلیف دی نو بیا ډاکټرانو څه وکړل وړونو هغې نه مثال داسې وړې ټوکړې واخیستلې هغه مو شوکت خانم ته هغه نه بعد مو واستولې شفا انټرنیشنل ته چې یاره دا وړې جلکې ته خو چې ته معدې کینسر نه وي لګېدلی چې معده یې دومره زیاته خرابه دی ټیسټونه راغلل ټیسټونه بعد هغه ټیسټونه بالکل ټیک ټاک و کلیر و معدې کې مثال کینسر یا نه و
نو بیا مو څه وکړل وروڼو په موبایل سکرین باندې به تاسو کس یو بیلون وي بیلون په ذریعې دې څه کومه د مارۍ دی څه کوم خوراک نه لري دغه مطلب کوشش کولو چې مثال بیلونو کې ولګو هغه بیلون په ذریعې ما که څه د مارۍ ازاته شي دې ته خوراک څه کوم دی ډایرکټ معدې ته کوزیږي خو څه کله مثال د بیلون پوه شولو مو خوشحال شولو چې شکر دی د مثال د جلکۍ مسله چې کومه دی حل شوله نو وروڼو 2 ورځې بعد از بیلون چې کوم بیا مثال هغه مارۍ بند شوله نو موږ ډېر زیات په تکلیف شولو موږ ته ډېر زیات مثال مطلب یو نوی غوندې کې ټینشن ملو شولو چې دا بیګا مو دوره مثال تکلیف خوري وکړله جلکۍ ته مثال دوره زیات تکلیف ملو شولو دا ویلي بند شولو نو بیا مو د مور پلار مجبور کړل چې یاره که څه مسله وي د جلکۍ که وسکي تیزاب میزاب چې کلي یو بل داسې میډیسن خوړلي چې هغې واجې نه دي معدې مکمل د ډسټر شوي دی تاسو صحیح کلیر خبره وکړئ نو بیا مور یې ویله څه دي تیزاب چې کلي دي هغه نه بعد به تاسو په موبایل سکرین باندې کس مکمله غوټه سرجري ورته وکړه هغه د لاندې کولمو نه یو بل پیپ راوخیستلو بیا ډایرکټ مطلب بایپاس ورته وکړلو نو دغه ټولې کهانۍ نه مو د ټولې څه کومه مثال تاسو څه کومه د خبره مو شیر کړه هغه مقصد مو صرف او صرف دا دی وروڼو څه کله یا مثال تاسو نه څه ته مشکلات وي مثال تاسو کومه ډول بیماری وي که نه هغه کم از کم مو ته بالکل کلیر کټ صحیح خبره کوئ د تاسو وي درویغ واجنه د تاسو وو مثال وړي غلطۍ واجنه وروڼو مو ته د چیریټي ته لکونو نقصان ملو شو ویلي بیلونو ته پوه شو وټې اکسرې ورته وشوې هر مډل هغه مو ورته وکړلو ټیسټونه مو ورته وکړلو که دې سټارټینګ کې دا خبره کړې وه نو موږ به سرجري ورته کړې وه نو موږ به د لکونو نقصان نه و شوی دا چیریټي مو صرف او صرف جوړه کړې دی د غریبانو پاره یتیمانو پاره مسکینانو پاره بې اسرو کسانو دپاره دې پاره مې نه دی جوړه کړې وروڼو چې مثال یو سړی وي چې هغه راشي هغه موږ سره دوکه وکړي دوکې په ذریعې مثال علاج ورته وشي نو دا ډیره د افسوس خبره ده نیکسټ به ان شاء الله مو به دا بقاعده هر سړی انویسټیګیشن کوو بقاعده به هغه پوښتنه کوو چې داسې کیس مو ته راشي که نه نو هغه کیس به مو اوورال ټوله په رچنور ته بیا مو ښیو خو داسې کیس بیا مو په رچنور کې هېڅ کله نه خلوص هغه مثال دوکې کې وي بس وروڼو دغه غریبي دغه معصومي بچی شکر الحمدلله علاج ښه طریقې سره وشو وایي دې واجې نه دا کیس مو پرېښللو نه په کوره نه ورڅه مو پرېښلی وای ویلي چې دا د یوه شهید خور دی نو یو انسان چې کله په خپل وطن باندې په خپلې خاورې باندې خپل ځان قربان کړی وي خپل نموس خپل عزت هغه وخت چې هغه مثال دار بدار دی نو دې واجې نه دا کیس مو ښه طریقې سره او شکر الحمدلله تاسو دعاونو سره مطلب خورو هینډل شولو نو بس مزید تاسو نه دا زه توقع لرم چې تاسو به مزید د کاظمي چیریټي فاونډیشن سپورټ کوئ ویلي چې موږ سره ډېر زیات یتیمان غریبان مسکینان هغه سره ډېر مختلف بیماران ستا دي چې هغوی پینډینګ لیست کې دي نو تاسو ته دا زه ګزارش کوم چې پلیز د کاظمي چیریټي فاونډیشن مزید سپورټ کوئ موږ سره زیات مدد وکړئ چې موږ دغه چیریټي نه موږ زیات یتیمانو غریبانو مدد وکړو او اینډ کې به زه دا درته وایم چې کاظمي چیریټي فاونډیشن چې کله یې چې علاج کمپلیټ شي نه دی چا سودو ذمهوار دی چې وي چې مو ته سودونه لاند کړه نه دی چا مثال چا نه قرضې کړي نه د قرضو ذمهوار دی نه تاسې کاروبار ذمهوار دی دا صرف او صرف د تاسې علاج ذمهوار دی دغې چیریټي نه به هر د کورمیوال د غریب د یتیم د مسکین به علاج کیږي علاج نه علاوه هغه ته به کیش پیسې هېڅ کله یا نه میلاویږي او ټولو بهر ملکو کې مسافرانو وروڼو ته ګزارش کوم چې کله د مو پیج نه تاسو کومه ویډیو وکړئ پلیز تاسو د کیش پیسې هغوی ته مه ورکوئ ویلي چې هغه څه کله تاسو کیش پیسې ورکوئ نو بیا د علاج کې مو ته ډېر زیات مشکلات شي تکلیفات شي کله د مثال داسې کسانه راشي چې هغوی غریبانو سره د کرایو واس نه وي نو بیا کرایي شي یو څه بل څه نه بیا د مو ته ډېر زیات مشکلات شي نو امید لرم چې انشاءالله د مو میسج به هر کورمیوال ورور مطلب خپلو مرګلو سره شیر کوي او دې باندې معمال کوي بس اخیری کې به رب ته سولو کو سره به تحقیق کی او دین علاوه د کاظمي چیریټي فاونډیشن سره څوک مدد کوي هیلپ کوي خدای هغه ته په خپل حفظ امان کې لري خوشاله آباد لري خدای هر قسم مشکلات او تکلیفاتو نه محفوظ وساتي نوړو ډیره مننه خوشاله آباد اوسئ مو سید نجیب تراو کی اجازه مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته